بلکن چوکه پورې وګوره رنګټونو والا ناست دي زموږ ستا ماشومانو له بربنډتیاګانې اچوي محترمو ته خبر نه ته وګوره څومره رنګټونو والا ناست دي ته څه وایې چې دا بیان اچوي نه دې ستا بچي نه داسې اچوي چې ستا بچي پړستن کې سر دم نه کړی قسم دې ستا بچي ته بربنډ ښځه په پړستن کې ګډېږي ته خبرې د دې خبرونه د رنګټونو والا ستا بچي له دا واچو چې بچي د پړستن کې سر دم نه کړي بربنډې ښځې ورته ګډېږي محترم تاسو ته پته مي چې موږ مسلمانانو مسجد اقصا ته څونه وخت مونځ کړی دی چاته پته شته چې څوک مسجد اقصا ته راننوځي خپله دننه کې په دې نیت باندې چې 2 رکاته پکې وکړم خدایه ته داسې پاک کا لکه انسان چې د مور د ګېډې نه د ګناهونو نه پاک پیدا شي څوک سره سبحان الله او هغه 3 دعاګانې الله قبول کړي اوس هم چې مسجد اقصا کې یو انسان 2 رکاته هم وکړي او بار روزي د سلیمان علیه السلام دعا ده د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه بچی چې د مور د ګېډې نه پاک پیدا کیږي د ما محترم دا داسې مقدس جومات بیا بیت المقدس باندې اسرائیلو یهودو قبضه څنګه وکړه ما مسلمان نه دا بیت المقدس مقدس جومات ولې لاړم د هغې تاریخ ویم ابو ذر غفاري وی نبی علیہ السلام نه مې تپوس وکړ د الله رسول ابتدایي مسجد په مخته ځمکه باندې کوم جومات دی زما پیغمبر وفرمایل بیت الله دا مسجد دی نمبر 2 نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل په اعتبار د جوړېدو سره په اعتبار د بناءت سره دویم نمبر جومات په مخته ځمکه دا بیت المقدس دی په اعتبار د مرتبې سره دویم نمبر جومات مسجد نبوي دی ګوره دا خبره یاد ساته په اعتبار د بناءت سره چې دویم نمبر جومات جوړ شوی دی دا مسجد اقصا دی توجه به نه خرابوئ دا مسجد اقصا دی بیت المقدس او د دې ابتدا آدم علیه السلام چې بیت الله جوړ کړی دی نو مسجد اقصا هم جوړ کړی دی بیا داروان شو شهید شو بیا دویم نمبر حضرت ابراهیم علیه السلام مختصر غوندې تاریخ هم ډېر اوږدې خبرې دي خو تاسو ته صرف دا وایم چې په دا باندې یهودو عیسایانو قبضه څنګه وکړه ما د مسلمان نه څنګه لاړ دا مقدس جمعه ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په بیت الله کې یو مونځ په 1 لاک ته شوق سره سبحان الله ووایي الله چې چاته بیت الله کې مونځ نصیب کړي یو مونځ په 1 لاک باندې دی دومره نیکۍ میلاویږي په مسجد نبوي کې ما وې په اعتبار د مرتبه سره چې اعلی مرتبه والی جمعات دی هغه مسجد نبوي بیت الله پسې په دویم نمبر دی خو په اعتبار د جوړېدو سره چې په دویم نمبر جوړ شوی دی هغه مسجد اقصا دی ګورئ چې د فلسطین په ځمکه باندې د شام په ځمکه باندې په بیت المقدس باندې یادېږي نبی علیه السلام وایي چې په مسجد نبوي کې یو مونځ په 50,000 باندې دی او په مسجد اقصا کې یو مونځ په 25,000 باندې دی شوق سره سبحان الله او د دې فضیلت یو بله خبره هم بیا کوم چې ابراهیم علیه السلام چې کله بله بیبي اوله شوه هاجره او الله د هغې نه بچی پیدا کړ نو دا ابراهیم علیه السلام چې د سره مخکې نه یو بله بیبي وه چې هغه د تره لورم وه حضرت ساره رضی الله تعالی عنها دا د تره لور وه چې کله د دې هاجرې بچی پیدا شو بیا د سارا ورته ووې دا زما په مخ باندې بدې لګېږي دا زه نشم برداشت کولی چې زندګي د سره ما تېره کړه سختې د سره ما تېرې کړې او په تیاره دا راله دې له الله بچی ورکړه زه وایم ها په هره ښځه کې د بنې نفرت او بغض شته په هره ښځه کې د بن د طرف نه نفرت شته اگر که د پیغمبر ښځه ولې نه ده یو انسان وایي جماله خو الله ډېره بهترینه ښځه راکړې ده زه وایم ستا د د بهترین پته به اله ولګېږي چې کله قرآن کې الله فرمایي چې فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع چې کله ستا ښځه بهترینه ده او تا سره الهي محبت دی او ته وایې چې بهترینه ښځه نه وینم چېرته د دا ښځې په منځ کې د دویمې ښځې نوموالی بهترینې پته به ولګېږي بیا د دویمې ښځې نوم یاره ښځې وی یو دویمه کومه دا ووایه بیا به د هغې اصلي روح په تا ته ښکاره شي هلکه نو زیمه دا حسد او دا نفرت د بنې سره دا د انبیاو په ښځو کې هم شته دا فطرت دی دا د انسان فطرت دی دا نشي برداشت کولی دا ښځې نشي برداشت کولی ورته وایي ابراهیم علیه السلام ته وایي د دې بچی هم پیدا شو ما تا سره د شام نه عراق ته پیاده مزلې کړي دي تا باندې چې سختې رالې د نمرود سختې رالې سختې ما برداشت کړي تا ته یاد شي
اوس دله الله بچي ورکم زمونږ زمانه تیره شو بچي نشته اوس د چا چې بچي ني هغه ته پته لګي یاره جي په دا حکیمانو په دا ډاکټرانو په دا عاملانو باندې په تعویض یاره جي تعویض رالو کې که چېرته خدای بچي پیدا کړي 10 کاله وشو جي بچي نشته ډېرې مسلې ماته راغلې ما چې دا د تعویضونو کار نه دی دا د الله کار دی دا د تعویضونو کار نه دی الله وغواړي یهبو لمن یشاء اناثا ویهبو لمن یشاء الذکور الله وایي چې وغواړم نو بچی به درکم او که ونه غواړم که دا دنیا الټه شوه تاله به بچی پیدا نه کړي دا د تعویضونو د عاملانو کار خو نه دی دا د ډاکټرانو کار نه دی ها علاج سنت طریقه ده علاج سنت طریقه ده دا په ما باندې بد لګېږي دا بوزه دغه ښځه یې راونیوله رب بچی وسره راشه د بیت الله شریف سرزمین ته راوسته بیت الله تراله هغه چې کله اسماعیل پیدا شو او دغه سارا الته په شام کې پاتې شوه اسماعیل علیه السلام دی خوا پیدا شو وی الله حکم وکړ چې بیت الله جوړ کړه اسماعیل علیه السلام بچی نوجوان شو بچی الله حکم کړی دی بیت الله جوړوم د خدای کور جوړم زویه ته تیږې راکوه نو زه به یې جوړوم نو جوړولو والا پیغمبر ګلکار پیغمبر مزدورم ورسره پیغمبر پلار پیغمبر بچیم پیغمبر جوړولو والا پیغمبر الته بیا الله شام کې امر وکړ چې دلته یو مسجد جوړ کړه ابراهیم علیه السلام شام ته لاړه هلته مو سره بچی دی هغې سارا له الله حضرت اسحاق علیه السلام ورکړ هغه اسحاق علیه السلام ته او ابراهیم علیه السلام ته زما رب امر وکړ چې د شام په د سرزمین په د فلسطین باندې یو مسجد جوړ کړه چې ما وی هغه مسجد مخکې نه جوړو په مسجد اقصی باندې یادېږي ابراهیم علیه السلام ولګېده بچي ته حضرت اسحاق ته وویل بچیه مسجد جوړوم ها پلاره جوړو مسجد ولګېده پیغمبر ولګېده ګلکار شو زوی ولګېده مزدور شو الله تبارک وتعالی د دې ابراهیم علیه السلام سره د اسماعیل علیه السلام نه او سره د اسحاق علیه السلام نه چې د یو بچي سره په خدمت او په مزدورۍ کې بیت الله جوړ کړ چې یو مونځ پکې په یو لاک دی بل طرف ته ابراهیم علیه السلام د خپل بچي پیغمبر سره د حضرت اسحاق علیه السلام چې پلار یې ګلکار پلار یې پیغمبر بچی یې مزدور بچی یې پیغمبر مسجد اقصی بیت المقدس جوړ کړ ما محترم التم پلار پیغمبر دلتم پلار پیغمبر التم بچی پیغمبر دلتم بچی پیغمبر التم بیت الله او دلتم مسجد اقصی اوس ابتدا کې خبره کوم د حضرت آدم علیه السلام نه والا تر موسی علیه السلام پورې قبله بیت الله شریف وه قبله کومه وه اوس تاسو به اورېدلي چې جي دا بیت المقدس زموږ قبله و مخکې که نه بعضې خلک وایي یاره جینې بیت المقدس ته به وي نه خپې کې بعضې پکې داسې هم وایي دا چې وي زموږ زړه قبله وه نو چې دې ته نه خپې کې او بیت الله ته هم نه نو څنګه به سملې ټوکرې به هم لاستې بیا داسې خپې به رې کوم خوایي بیا بعضې خلکو تقوا ته رابهیږي بعضې خلکو نه صاحب د ښکاری کې به راسې بعضې خلکو نه تقوا رابهیږي د ځان نه مسلې وایي پرونه ته یو کس وي برکه مرکه وای د دې ماښام جي دا نوکان اغوستل ښه نیما نوکان اغوستل زما خاص کس دی کیدای شي په دا مجلس کې ناست دی نو ما دا کوم دی راغلی دا مسله ماښام یې نوکان اغوستل دا ښه نه دا خلک وایي جي نو عام خلک وایي نو ما عام خلک د کوم دی نه په مسلو پوه شو یا بعد خلک دا مسله کوي یاره جي د شپې دا جارو وال نیخه ولې وال نیخه یاره جي دې سره منحوسیت دا کوم دی کې دا مسله راغلی کوم کتاب کې راغلی کوم قرآن او حدیث کې راغلی د ښځو دا رواج جوړ کړی جانماز چې الټه شو یا وایي جانماز جي دغه که الټه شه سمې که یا چې جانماز غوړېدلي بعد خلک یاره جي دا غونډ که په دې باندې شیطانان مونځونه کوي شیطان دوره د کوم د کوم دی نه د ښه سړي زوی شو چا په جانماز باندې ودرېږي نو سم کار دی پرېږده چې پې کوي مونځونه که نه تالی څه ویره چې شیطان پې مونځ کوي نو مې کوي دی پې که نه هغه سره دومره ټایم کم چا مونځونه کوي دا غلطه مسلې دي محترم غلط رواجونه په مونږ کې رایج دي او بعد خلک زه به ووایم ګوګل او فیسبوک او نیټونو یوټیوبونو مولیان کړي مو ته الله دې معافي وکړي ګوره د ځان نه مسلې وایو او نبی علیه السلام جمله وفرمیله چا چې د ځان نه من افتا بغیر علم چا چې د ځان نه یو فتوا یو مسله ذکر کړه توجه غواړم الجم بلجام النار زما رب ته د قیامت پر ورځ د اور لګام واچوي زما محترم استاد ذکر کوي د ځان نه مسلې بعد د مسلې پته نی واضح یاره جی نه پوهېږم نه راځي بس ته د کوم ځای نه مولا شو ته د کوم ځای نه مولا شو چې مسلې ذکر کړي بعد خلک بیت المقدس ته به نه خپې کې ولې به نه خپې کې وایي دا چې زموږ زړه قبله ده نو زړه قبله ده که نه او نوې کمه ده هغه منسوخه شوې ده نسخه پرې راغلې ده اوس تاسو ته وایم د آدم علیه السلام نه واله موسی علیه السلام پورې دا قبله اول بیت الله شریف وه
چې موسی علیه السلام راغی قبله مسجد اقصا شوه تر عیسی علیه السلام نبی علیه صلات وسلام مبارکه پورې دا مسجد اقصا وه. اوس دې کې حکمت الله ویم که نه چې دې کې څه حکمت چې دا مسجد اقصا. اوس نبی علیه السلام مسجد اقصا ته اول کې 14 میاشتې تاسو ته پته می چې موږ مسلمانانو مسجد اقصا ته څونه وخت مونځ کړی دی. چاته پته شته؟ پته شته چاته مسلمانانو ته؟ په دا مجلس کې مسلمانانو ته پته شته؟ سبحان الله وایي ټول څوک سره سبحان الله وایي. ماشاءالله ډېر قابل یې ګوره د دین په باره کې ته ډېره پته ده ماشاءالله. اوس پته ولګېده ماته نبی علیه السلام مسجد اقصا ته 14 میاشتې یا یو روایت کې راځي چې 19 میاشتې او 3 ورځې دغه قبلې ته مونځ کړی دی. دا مسله به تاسو ته یاد وایي د مسجد اقصا ته نبی علیه السلام 14 میاشتې یا 19 میاشتې او 3 ورځې مونځونه وکړه. بیا د یهودو نبی علیه السلام نه دغه ورکول چې ګوره اسلام دین هم خپل جوړ کړی دی او قبلې ته زمونږ مونځونه کوئ پیغورونه به یې ورکول. د نبی علیه السلام به ډېر خفه و اسمان ته به یې کتل توجه غواړم ډېره. نبی علیه السلام ډېر خفه و اسمان ته به یې بار بار کتل او لاسونه به یې اوچتول. نو زما رب چې یو پیره نبی علیه السلام د یو ماشوم عیادت ته تللی و واپسي ته راته یو مسجد ورته وایي د حاجیانو عمرو والا به لیدلي مسجد قبلتین ورته وایي. حاجي صاحب 2 محرابه به دې پکې لیدلي یو محراب دی خوا بیت الله ته یو دی خوا مسجد قبلتین وي. دغه کې په نبی اسلام باندې د ماسپښین مونځ راغی خو نبی اسلام به بار بار قبلې ته کتل. خدای دا قبله خو بدله که. قرآن کې الله فرمایي قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوبه تا به بار بار ما اسمان ته کتل محبوبه تا به بره بره بار بار کتل. خو دا 14 میاشتې او 3 ورځې یا یو روایت کې راځي 19 میاشتې او 3 ورځې چې په دا بیت المقدس ته تا مونځونه وکړه کېدای شي ډېر یهودیان د دې د وجې نه اسلام کې داخل شي یا چې کله تحویل قبله راشي بیت الله ته قبله شي بیا به د دې یهودیانو پته ولګېږي چې دې تا سره راوړي که نه یا تاسو سره څوک راوړي بیت الله ته که په دغه بیت المقدس کې پاتې کېږي دغه قبله اول باندې پاتې کېږي که راوړي. زه ایمانونه هم ګورم ایمان هم ګورم. وایي کله چې د ماسپښین وخت په نبي علیه صلات وسلام مبارک باندې په مدینه منوره کې په مسجد قبلتین کې راغی 2 رکعات یې کړي د قرآن آیت معوی نازل شو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها. زما رب وفرمایل محبوبه ته خو د بیت الله خبرې کې محبوبه ته د بیت الله خبرې کې چې زه به دې ته قبله کړم فولي وجهک حیث ای محبوبه ته د بیت الله خبرې کې چې کوم خوا تا مخ کړو وایي هغه طرف ته ما ربه قبله ګرځولې وه 2 رکعاته وشو آیات نازل شو نبی علیه السلام په مونځ کې راوګرځېده یا 2 رکعاته مسجد اقصا ته وکړه 2 رکعاته بیت الله ته وګرځېدل ټول صحابه بیت الله ته راوګرځېدل. الله تبارک وتعالی په دغه میاشت باندې دغه بیت الله نه خانه کعبه او قبله ثاني وګرځوله. قبله اول مخکې نه وه قبله ثاني بیا وګرځوله. منځونه بدل شو. د هغه زمانه وه چې په منځ کې ګرځېدل جایز و. د هغه زمانه وه په منځ کې خبرې کول جایز و. د هغه زمانه وه په منځ کې سلام اچول جایز و. زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې دا قبله بیت المقدس هم داسې قبله ده څنګه چې بیت الله قبله ده لیکن محبوبه ستا د رضا د وجې نه قبله ثاني قبله ته ما بیت الله وګرځوله دا مخ ورته راوګرځوه د ما محترم مخ ورته راوګرځېد. بیا سلیمان علیه السلام چې کله اوس عظمت ویم سلیمان علیه السلام چې کله بیت المقدس جوړ کړ بیا ودرېد ډېرې پیرې شهید شوي دي او روان شوي دي. نو د بیت المقدس په دې دغه باندې یو 3 دعاګانې کړي دي. بیت المقدس په دې جومات کې یو 3 دعاګانې کړي دي. لومبۍ دعا یې دا وکړه خدایه داسې پویه راکړه چې زه په د خپل حکومت کې فیصلې ستا د رضا دپاره کوم. یو دعا یې دا وکړه. نمبر 2 خدایه مال رب هبلی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. خدایه داسې بادشاهي م راکړه چې په سرزمین کائنات کې زمانه بعد د خدای تر قیامت د سبا پورې چاله ورنه کې. هغه دعا هم قبول شوه. الله داسې بادشاهي ورکړه چې په جناتو په دې کائناتو کې په هواګانو باندې بادشاهي وه. درېمه دعا یې دا وکړه خدایه د مسجد اقصا په دې سرزمین باندې ولاړم خدایه دا مې داسې مسجد جوړ کړه. خدایه زه دعا کوم چې څوک مسجد اقصا ته راننوځي خپره دننه کې په دې نیت باندې چې 2 رکعاته پکې وکړم. خدایه ته داسې پاک کا لکه انسان چې د مور د ګېډې نه د ګناهونو نه پاک پیدا شي. څوک سره سبحان الله.
او هغه درې دعاګانې الله قبول کړي. اوس هم چې مسجد اقصا کې یو انسان 2 رکعات هم وکړي او بار روزي د سلیمان علیه السلام دعا ده د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه بچی چې د مور د ګېډې نه پاک پیدا کیږي. د ما محترم دا داسې مقدس جومات. بیا بیت المقدس بدل شو، جومات بدل شو، دا د مسلمانانو دغه. بیا د مسلمانانو زموږ ستاسو د کمزورۍ د وجې نه او د عربو د کمزورۍ د وجې نه په دې باندې یهودو حمله وکړه، ویې یا ډېرې پیرې بیا لکه صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه یو بادشاه هغه فتح کړو، د هغې نه بعد ډېره زمانه پس بیا یهودو دغه وکړ، څو پیرې فتح شو، ګیر شو. تر نن تاریخه پورې ګیر دی. د فلسطینیانو داسې کسان دي چې هغه دهریان دي، نه خدای مني او نه پیغمبر، ځان ته وایي یهودیان خو نه خدای مني او نه رسول مني. ښه داسې خلک دي. د هغې په قبضه کې راغی، دیوال یې پکې په منځ کې وو، نیم مسلمانانو ته کو، نیم عیسایانو یهودیانو ته کو. خو یو بله خبره کوم، نو په ګیټ باندې ونه داسې خلک ودرو چې هغه یهود پوج دي، نو څوک ورته دننه تیم نشي. او که بیت المقدس ته مسلمان دننه کېږي نو بېعزتي به یې وله کوله، ځکه د یهودو په دغه کې شو، په قبضه کې شو یهودو په قبضه. اوس الحمدلله د حماس په دغه باندې د حماس خلکو حمله وکړه د فلسطین په یهودیانو باندې، کوم چې یهودیان پاتې کېږي او بیت المقدس الحمدلله فتح کېدو والی. او قریبه ده چې تاسو به ووینئ چې دې مسجد اقصا کې به بیا هغه شان منځونه کېږي څنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې پکې منځونه کېدل. محترم اوس زه یو خبره کوم، دا خبره نن بیان ولې کوم؟ دا بیان ځکه کوم چې تاسو ته د دریم جومات، ځکه تا خو د بیت الله د عظمت په باره کې اورېدلي، د مسجد نبوي د عظمت په باره کې دې اورېدلي، خو د مسجد اقصا بیت المقدس نه خبر نه، صرف نوم دې اورېدلی دی. او هلکه په فیسبوکونو کې تا صرف ګنبد لیدلی دی، ښه زیړ ګنبد دې لیدلی، خو دغه بیت المقدس دې هم نه، ښه دې ته ګنبد صخرا وایي، دې ته څه وایي؟ دا کوم زیړ چې تا ته ښکاري دا زیړ ګنبد په دا فیسبوکونو کې باندې ورکې بیا دا ګنبد صخرا د بیت المقدس دا نه دی، ښه د بیت المقدس ګنبد داسې تور شان دی. ګورئ ښه تاسو وګورئ په یوټیوب باندې ورکې فیسبوک باندې د ته به ښکاره شي. او جیبه دا بیت المقدس دی او دا مسجد اقصا ده، ټرینډ وچلېدي جي خلکو په آیډو باندې دغه جومات پرېښود. نور که ته تپوس وکړې چې دا څنګه جومات دی، قسم دی که د تاریخ نه هم خبرې، بیا د تاریخ نه هم نه خبر. الحمدلله دغه جومات بیا داسې پاتې کېږي لکه څنګه چې بیت الله. نو ما وی دا خبره ځکه کوم چې څنګه د بیت الله عظمت ضروري دی، داسې د مسجد نبوي عظمت ضروري دی، نو داسې هلکه د مسجد اقصا دغه هم ضروري دی. ځکه قرآن کې زما رب تذکره کړې ده، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله. محبوبه پاک دی هغه ذات چې د ام هاني د کور نه تمار اوچت کړي، چت اوشلېده، براق باندې اوچت شوي او دې بیت المقدس ته رالی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ته محمد رسول الله په مسجد اقصا کې امامتي وکړه. زما محترم د هغه جومات دی چې زما پیغمبر 1,24,000 انبیاء ته په دې جومات کې امامت کړی دی. نو ایره که تاسو ته وایم عظمت ضروري دی که نه؟ او که د دې په دغه باندې چې په دې باندې حمله وشوه او زما په معمولاتو کې فرق رانغی، محترمو تاسو ته وایم هلکه جي په بیت المقدس په یهودو په قبضه کې راغی او زما په معمولاتو کې فرق رانغی، یا داسې زمانه به م راشي چې په بیت الله به حمله وشي ته به هغه شان ګرځې، په مسجد نبوي حمله وشي ته به داسې ګرځې، ستا په معمولاتو کې به فرق نه راځي، ستا سترګو کې هغه شان بې حیایي شته، ستا په اندامونو کې داسې بې حیایي شته. او د بې حیایۍ خبره ونه کوم، نن وایي یهودیان په موږ ولې غالب دي؟ ته وګوره تاریخ د محمد رسول الله نه تر نن صلاح الدین ایوبي پورې تاریخ وګوره، قسم دی په مسلمان باندې یهود او نصارا اگر چې بجای ته دی چې مسلمان سره به اسلحه نه وه، بجای ته دی چې د مسلمان سینه تورې ته بربنډه وه، بجای ته دی چې د مسلمان ملا تورې ته بربنډه وه، اسلحه نه وه، خالي لاس کوتکونه به یې نیولو، منډې به یې والې. لیکن د یهودو د غیرو د باطلو مجال چې په مسلمان باندې ورته بری ملو شو، باوجود د دې الله مسلمان له فتح ورکړې ده. ولې مسلمانه؟ نن هغه مسلمان نشته، نن کافر په ما باندې فتح ده، نن د غیرو یهودو په ما باندې فتح ده، نن مقدس جومات د یهودو ګویا د عیسایانو په قبضه کې دی. ولې غیرت و حیا ختمه شوه. محترم زما د خور مور نه حیا ختمه شوه، زما نه حیا ختمه شوه. لرې مزه په دا اډه کې وګوره، لرې مزه په دا اډه کې څومره د لواطت اډې دي. مسلمانه ته لږ نظر وکړه، ومې کتل قسم
دما چې جمعات کې شپې چې ته پروګرام بیان نه لړ شم نو وخت یو 2 بجې راشم زما دلته جمعات کې شپې قسم دې غټه موټرې دې اجراګانو ته ولاړې دا بوزي او ټول شپه سره محترم لواته کوي بیا تاسو ته پته ده خبرونه خبر به حیاي ختم شو د الکانو نه حیا ختم شو به حیاي شو زما د لور خور نه حیا ختم شو بوکره کوزه شو پیشنی بوکره رااله بوکره کوزه شو پیشنی رااله بیا پیشنی کوزه شو لوپټه رااله زما د خور مور نه لوپټم کوزه شو بیا کپڑے عام ساده جامو کې د پنجاب په سرزمین باندې وګوره زما لور خور په کپړو کې مګرځي بیا مخ کې و پسې لاړ اسلام آباد پارکونو کې پروفیشنل ځایونو کې وګوره کپڑے کوزه شو بنینونه اچولې د پاسه پرتګونه کوشو پینټونه واچول جینز هاف سکرټونه واچول ستاسو خور پندېخ کار کیږي نو زم تاکي به هغه قوت هغه غیرت هغه جذبه څنګه پیدا کیږي چې ستاسو لور خور پر بند شو که باغ جذبه کم دی نه پیدا کیږي نن وګوره په دا مردان په دا اډه کې وګوره د دې اډې د خولې نه بلکن چوکه پورې وګوره رنګټونو والا ناستې زموږ ستا ماشومانو له بربنډتیاګانې اچوي محترمو ته خبر نه ته وګوره څومره رنګټونو والا ناستې ته څه وایې چې دا بیان اچوي نه دې ستا بچي نه داسې اچوي چې ستا بچي پړستن کې سر دم نه کړی قسم دې ستا بچي ته بربنډ ښځه په پړستن کې ګډېږي خبرې د دې خبرونه د رنګټون والا ستا بچي له دا واچول چې بچي د بړستن کې سر دن کې بربنډې ښځې ورته ګډېږي محترم بوډاګان رنګټون والا سره ناستې څه کوې یره جي دغه اچوم ارتغل اچوم ارتغل ناچې ته بل څه اچوې ما ته پته زه دې پېژنم محترم زه دې پېژنم ما ته ستا ایمان معلوم د رنګټون والا ته وګوره په دې کې به جذبه کله پیدا کېږي په دا خلکو کې به ایمان کله پیدا کېږي چې کله ما ستا لاس کې نیولې دی او د بل مسلمان میموري کارت ته بربنډتیا چې ستا دا لاس نه رپېږي چې دی دا بربنډتیاګانې ګوري او د پسې کومه ګناه روانه ده هغه ما پسې هم ده تا چې ته یې موس رنګټون والا ته ستا لاس ونه رپېده په دې باندې تاله د الله نه چېرته حیا راننه چې ته دا بربنډې ښځې خلکو نه مچې او په خپله هم ګورې تاکہ حیا او جذبه رانله نو ممکن به جهادي او گئی هغه جذبه کوم پیدا شي چې ابو قدامه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی روم د حمله د پر ما کسان تیار کړ یو زنانه می ولیدا وای چې په نقاب کې رااله او می قتل دون وختي راکړه ما وته داسې شي دي وای ماته आवाज وک ابو قدامه دا سما وختي دي ما خپل سر گنجې کړي زه خو خزه ما جهاد نشم کولی نو سر می گنجې کړي دي نو زما د دې وختونه پړ جوړ کو د اس لګام ته واچوا نن وګوره محترم وکنه هغه ښځې چې د ښځې دپاره د حسن انتها ویښته دي محترمو هغه ویښتې د جهاد د جذبې دپاره وخوره ستا لاس چې د موس نه اوزګار شي که نه ستا لاس چې د ټچ موبایل نه اوزګار شي نو تا کې به جذبه پیدا شي ستا بچي کې به جذبه د کوم ځای نه پیدا شي محترمو ستا بچي کې به جذبه کوم ځای نه راځي د کې به هغه د سعد بن ابي وقاص هغه جذبه کوم ځای راځي د کې به د عمر بن عبدالعزیز غوندې ایمان څنګه پیدا کېږي محترمو تاسو ورکړي ته خبرې د خپل بچي نه او دا خو مهرباني وکړئ مړه د دې رنګټون والا خلاف خو تحریک وچلوي چې دا بربنډتیاګانې ختمې کړي او قسم پې درته خورم ګورې که په اډه کې عذاب راغی نو د دا وجې او د دې اجراګانو د وجې او په موته عذاب راځي یا ابلد مې اواز اورېدی جي لړمینان راغلي تارونه شو کول نن جومات وګوره جومات پسې 50 هزار بل راځي هغې ایسیګان چلی د چا مجال ایمان هم ګورم ورشه تاسو تار له ګوتې یو سته چې بربنډۍ دی که نه تار له ګوتې یو سه بیا به د ایمان وګورم که نه ته جماعت ته بده مړه ته مدرسې ته بده چې په جماعت پسې 50 هزار روپۍ بل لري چې تاسو دا تحریک وچلوي کم د چا دکان نور خو څه نه شئ کولی مړه ما ته پته ده جهادي والا جذبه خو تاسو کې نشته نور پته ده ما ته هغه د مرګ نه ممکن یره پیدا شوه تاسو ته یو خبره کوم د رنګټون والا ته ووایه ټول امجده دې ته ټولو ته ووایه نور هېڅ هم نه شئ کولی مړه د ابو قدامه د ښځې خبره مې کوله وګڼه چې د دې ښځې نه م ګیا ګذره نو دا رنګټون والا خو دا پلیتي پاسه وه دا خو لرې که دا هم نشي کولی مړه دونه ایمان هم نه لري دومره ایمان دې را پرېوته پښتو کې درته وایم دونه بې غیرته شوې ایمان دې دومره ګیا ګودره شو تاکې دونه جذبه نه پیدا کېږي چې د پیغمبر په ذات باندې غیرت وکړي او دا شی ختم کړي د خپل دکان نه وایي یاره بعدې یو نه مې پکې وویل ویره جي زه پیسې خپله نه استعمالو جي نه دکان په کرایې کې ورکوم مې سبحان الله وایي جي ځان له د خپله پتو جوړه کړې ده د دکان په کرایې کې استعمالوم ځان له بل ګاډۍ والا ودروه بل فروټ والا ودروه خیر دی نو والا ته نه جایز دی نو تا دا مرداري ودرولې ده پلیتي دې مخې ته کولو کړې ده او د هغې نه ته پیسې لې او ته دا کرایه کې ورکې او دا ته بچو له وړې مړه قسم دی که حیا او شرم مونږ کې شته وایي ابو قدامه وایي ښځې ما له ویښته راکړه چې دا جهاد کې ولګوه توجه غواړم ډېر وایي د هغې نه مې لګام جوړ کړ و چې کله جهاد میدان ته ورلم یو نوجوان دی مخکې کېږي و چې مې وکتل
ما ورته وی هلکه مړه به شي احتیاط کوه ورته به چې ورته نو خنجر او توره به یې خښوله د کافر په دې سینو په دې دغه باندې په شا باندې وایي حتی تر دې پورې په تیر به یې ګزار کړ تیرونه ورسره ختم شو نو ما ته اواز وکړه ابو قدامه یو 3 تیره قرض راکړه ما ورته وی د جهاد په میدان کې قرضه غواړي که شهید شو یا به څوک راکوي هغه ایماني جذبه او محترم د جهاد میدان کې قرضه غواړي زه نن د خپلې ښځې دپاره قرضه غواړم زما ښځه جي بیمار ده ما نه قرضه پکار ده بچی می جی بیمار د قرضه پکار ده دکان جوړو ما قرضه پکار ده چا د الله د لپاره قرضه اغسته ده ماته اوخه یو انسان څوک وایي جمعات کې کار کیږي مال پیسې نشته غریب یم لکه قرضه راکړو چې په دا جمعات کې ولګم چې وس را سره وشو نو قرضه به په خپل وینو په خپل خولو باندې بیا ادا کوم داسې څوک شته یاره چې نشته را سره پیسې نشته خراب یم جي ډېر خراب یم میروس کې د ما امامتي و یو کال مخکې یو اجي صاحب دوست مړ دی بخښا ته به پیژنې ته پیژنې نو مې والم کنه په دمړو پاتې نه ډېر هوټلې دي هلکه د روډ په میډیکل سټور دکانونه دي زمونږ دې دغه کې مدرسه ده د میروس کې د حفظ هغه وخت کې پکې کار کېده ما اجي صاحب یو سیمټ یو بورې په پکار ما نه ما سره اول کې د خدای شان ته وګوره ما د سیمټ یو بورې ما ته یې چې دې کال ډېر زیات خراب یم جي مې اجي صاحب یو بورې هم نشي اغوښتی هغه وخت کې 2500 که 700 روپۍ بورې نشم جي کار صاحب ډېر خراب یم جي ډېر خراب او د خدای شان ته وګوره ما ته خدای ګیرو یو څو ورځې ابتد به پکې ووته ایرو دي ویل چې تاسو سره مې یو مشوره کوله مې څه مشوره وایي هوټل اوباسم هوټل یو کس سره په شراکت باندې زما پیسې دي او د هغه دغه دی نو منفعت مانه ګټه او دغه څنګه وکړم ګټه چې په نیمه والم که نه په درېیمه حصه باندې اوس توجه وکړه مې صاحب تا چې زه خراب یم پیسې نشته وایي نه جي نه نه دا خو مې چې چا نه قرضه راغېستې ده د هوټل دپاره قرضه راغستی شي یو بورې سیمټ ته نسي اغستی دا ستا ایمان دی وایي په جهاد میدان کې وایي 3 تیره قرضه پکار دي ابو قدامه وایي ما وایي چې زه پوه یم د جهاد میدان کې ته تیرونه غواړې او که چېرته شهید شوې دا 3 تیره به څوک راکوي وایي ما ته وایي ابو قدامه وایي که چېرته شهید شم که جمدی خو تیرونه به واپس کوم او که چېرته شهید شم زما پیغمبر د شهید په باره کې جمله وفرمایله چې د شهید د وینې د قطرې په ځمکه باندې د تویدو نه مخکې زما رب د هغه ټول ګناهونه معاف کړي څوک سره سبحان الله نمبر 2 زما رب په اعلان جنت کړي نمبر 3 زما رب د هغه دپاره په جنت کې د 2 او یا حورو سره د نکاح انتظام کړي محترمو موت ابو قدامه نور څه نشم کولی نو په جنت کې به ستا شفاعت کومه الله ته چې خدایه د ماله د جهاد په میدان کې وایي دسته کې مې 3 تیرونه ورکړه وایي چې هغه 3 وویشتو 3 واړه نښه ډېره ظالمه نښه وه ډایرکټ د کافرانو په تندو په سینو په دې ملاګانو کې ولګي 3 یې نور واغسته ما وایي ابو قدامه وایي بیا 3 د دې به څه کوې ما ته وایي شفاعت به کوم ستا شفاعت نه ستا د اهل شفاعت به هم کوم 3 د نور واغسته دا به څنګه راکړې ستا د اهل شفاعت به هم کوم که الله شهید کړ 3 وایي حتی تر دې پورې هغه نوجوان ما په دغه سرزمین باندې ولید چې داسې پروتو محترمو شهید شو وینې ته بهیدې تازه وینې ته بهیدې په خپلو لاسو باندې مې راوچت کړه قبرستان ته مې یوړه قبر مې ولویسته چې قبر ته مې دفن کړه ځمکه مې پرې واړوله ځمکې بار راویسته حیران شوم ما وی ربه ګناهګار هم بار نه راوړي او دا خو شهید دی ځمکې بار څنګه راویسته دویمه پیره مې بیا ښخ کړه بیا ځمکې بار راویسته په درېیمه پیره مې ښخ کړه درېیمه پیره ځمکې بار حیران شوم د بره نه اواز راغی زما رب اواز وکړو دا زما شهید د ده سره ډېر چیړ مه کوه چې مې وکتل د مرغو یو جونډ راغی د مرغو یو لویه قافله غوندې راله هغه قافله د ده په بدن باندې شروع وکړه وایي د ده د بدن نه یې غوښې وخوړې او لاړې مرغې د ما محترم حیران و ما وایي خدایه شهید دی او مرغې پې تا دغه کړې خدایه شهید دی خپل جان یې خرج کړه ستا په لار کې او خدایه مرغو د هغه غوښې وخوړې ربه باقي کوم موجود چې پاتې شو اواز وشوي اوس یې دفن کړه وایي دفن کوم حیرانو خو د شهادت نه مخکې ماله یو جبه غوندې راکړې وه چې زه شهید شم دا به زما مور له ورکړي زه شهید شم نو زما مور له به ورکړي اوس سلام مې هم داسې مور ته قسم دی قربان د صحابو د میندو نه قربان د صحابو د میندو نه رالم جبه مې وروړه دروازه مې وډبوله یو وړه خور یې راووته اواز یې وکړه وایي جبه چې ولیده زموږ ورور نشته وایي مور راله د دننه
نه اواز راکړ تعزیت لراغلی که خوشخبری لراغلی. ما وی حیران شوم تعزیت څنګه او خوشخبری څنګه؟ ما ته وی که چرته په ملا باندې په تیر لګېدلی او مړ شوي نو خو تعزیت ته مړ شوی دی، او که چرته شهید شوي زما بچي نو خوشخبری ده. ما وی نه خوشخبری لراغلی ما وی چې دا اواز مې وره چې بچي د شهید دی، بچي مې دله دفن کړ. مور یې قسم دی د وګوی د خوشحالۍ نه جړل. ما ته پیړ واندې کړل پیر راته واندې کړ چې ابو قدامه دا اوس کا. ما ورته وی ته څوک یې ته څوک یې؟ ما ته وی زه هغه ښځه یم چې تا له مې کونسۍ درکړې وه، خپل سر مې ګنجې کړی، تا له مې کونسۍ درکړې وه. زما یو بچي او یو خاوند و، هغه مې د الله په لار کې قربان کړ، زما بچي قربان شو. ما وی دا ووایه چې د مرغو د ده دا غوښې ولې وخوړې؟ وی قسم دی دا ده به دعا کوله هره شپه چې خدایا د قیامت پر ورځ باندې زما وجود د مرغو د ګیډې نه راوباسې، دا دعا به یې کوله. وی څه چل شو؟ وی قسم دی مرغۍ رالې او هغه دغه یې وخوړه د هغه وجود، باقي وجود مو نه دغه کړ. مور یې شکر ویسته چې ربا زما بچي ته شهادت هم ملو شو او زما د بچي د دعا هم قبوله کړه. شوق سره سبحان الله وایي. هغه میندو کې جذبه و د شهادت. نو بیا د چا مجال محترمو، بیا د چا مجال چې یو ښځه خپل ویښته پرې کوي، خپل سر ګنجې کوي او د جهاد په میدان کې د خپل بچي سینه واندې کوي. څلور حضرت خنسا رضی الله تعالی عنه څلور بچو ته نصیحت وکړ. وایي په یو غزوه کې ورته وی بچو کښېنئ توجه شه، بچو کښېنئ، بچو ما ستاسو پلار سره خیانت نه دی کړی، بچو ما زنا نه ده کړې، زنا تاسو حلالیان پیدا یې حلالیان، تاسو د زنا نه یې پیدا. بچو که ستاسو تیرونه ستاسو په ملا باندې ولګېدل قسم بالله که خپل پی و خون مې درته بخلي. بچو ماله داسې حالت کې پکار یې چې د وجود هم ټوټې ټوټې د وجود نه مینې بهیږي او ستاسو مینې په پنجو باندې نه بهېدلې، ستاسو مینې زه په پوندو باندې ونه وینم چې د شا د طرف نه ستاسو وینې بهېدلې او په پوندو باندې راغلي. ماله داسې وینې پکار دي بچو چې ستاسو په پنجو باندې. وایي ما وکتل عمر وایي چې هغه څلور نوجوانان شهیدان شو. ما وی ربا نور له به څنګه جواب ورکوم چې څلور بچي دي په یک وخت په یو غزوه کې شهیدان شو. مور یې اواز واورېده ربا دا به کوم اواز را دی چې زما په غوږ باندې اواز ولګېږي چې مبارک شه ستا څلور بچي د میدان کې شهیدان شو. د قیامت پر ورځ زما رب تپوسو کې چې څه دي کړي او زه اواز وکړم چې ربا څلور ټوټې مې د بدن نه پیدا وي، هغه څلور ټوټې مې ستا په لار په جهاد کې ټوکړې ټوکړې کې ربه ما سره نور څه نشته د بابا. تاکہ غیرت د هغې ښځې نه هم کمزورې دی چې ته د رنګټونو دا دکان نشې بندولی. تاکہ ایمان دومره ګیا ګزره دی محترمو. تا د حیا زه یو خبره کوم چې کله ګناه کې ګناه دغه ټایم کې تصور وکړه چې الله ما ویني. او تاسو ته یو خبره کوم ته ګناه په ښکاره نه کې ډېر اخوا دېخوا ګورې ولې چې ته انسان مې ونه ویني انسان مې ونه ویني. او دا خبره بل هم کوم چې غلا کې یا بل څه مسله شو نو سی سی ټي وي کیمرې هم ګورې چېرته دې کې را نه شم جي دې کې را نه شم. نو زه تاسو ته یو خبره کوم الله چې درته کومې کیمرې لګولې دي او کومه بدکاري او ارامیتوب دې وکړه په پټه او په خلوت باندې او د قیامت پر ورځ راپاڅېد او هغه ټول سکرین ولګېده ستا ښځه مور بچي ورته ناستې څه دې خیال دی محترمو بیا که ستا غلا ما دلته په سکرین باندې ولګوله ته به ویل جي زه خو خودکشي کوم زه خو مړ شم. نو که دغه سکرین دی د اولادو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مخ باندې ولګېده چې زما جانان ورته ناست یو هغه سکرین باندې ستا ګناهونه ښکاره کېږي محترمو څه دی خیال دی حیا نه پیدا کېږي موتا کې ایمان زموږ ستا کنه قوي کېږي. نو خبره مې دې پورې کوله چې بیت المقدس داسې جومات دی محترمو چې دې کې یو مونځ په 25,000 باندې دی او که دا زمونږ نه تللی دی نو دا زمونږ د کوتاهو د وجې نه دا زمونږ د کمزورو د وجې نه مونږ کې بې حیایي عام شوه مونږ کې دروغ عام شو مونږ کې قسمونه عام شو مونږ کې دوکې عام شو. د اوس موافق چې زه څومره دوکه کولی شم نو کومه څونه دروغ ویلی شم نو ویمه قسم دی چې څه زما د لاسونه کېږي څومره ګناه دا څه دپاره د ظاهري د یو څو منټو د لذت دپاره زه کوم جي ظاهري یاره جي زما بدن ته پې خوشحالي میلاوي زه پې جي زه پې پرسکون کېږم. نو چې کله ګناه وکړې نو بیا خپل زړه ته وګوره